أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. تیرو آیتون مبارکون اللہ جل شانہ د جنتیانو او د دوزخیانو بهمی مکالمه دې تفصیل سره بیان فرمایل او بالاخر چې کله دا جهنميان په جهنم کې تنگ شي د لوګي تندینا او بر وګوري جنتیانو لرا چې هغه په هر قسمه نعمتونو کې خوندونه او لذتونه خلی نو دوی با جنتیانو ته आवाज کوي چې مونږ باندې هم لګي وبراتوي کوي چې زمونږ تند ماته شي او دغه شان چې کوم رزق الله جل شانه تاسو له درکړې دي دا غینا مونږ ته هم لګ راکړي دوی ورته په جواب کې وایي چې الله تبارک وتعالى د جنت د نعمتونه په کافرانو باندې حرام ګرځولې دي کوم خلکو چې دین لرا ټوکی او د مسخري سیس غنلو او د دنیا ژوند ولا دوکا ور کړو او دنیا کې دوی د الله تبارک وتعالى عبادت او د حکمونه هیر کړو نو نن روز باندې با دوی هیر کړی شي اوس په دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې مونږ ډېر تفصیل سره آیاتونه لګلې دوی ته په علم سره هدایت او د رحمت ذریعہ ده هغه خلکو د پاره چې ایمان وروړي او دا خلک چې دوی انتظار نه کوي مگر د دې انجام چې په کوم ورځ باندې د دې انجام راشي نو په دې ورځ باندې با دغه خلک وایي چې یقینا مونږ تراغلی او د الله د طرفنا د الله جل شانه د طرفنا پیغمبران په حق سره او چې کله دوی د جهنم د عذابونه په خپل سترګو باندې وویني او وګوري نو په دې وخت کې به دوی یقین راشي او دوی به आवाज کوي چې آیا څوک شته داسې چې زموږ شفاعت وکړي زموږ سفارش وکړي یا آیا داسې ممکنه ده چې مونږ ته واپس لو د پاره چې دې چانس ملو شي واپس لاړ شو نیک اعمالو نو الله جل شانه فرمایي چې یقینا دوی خپل ځان په نقصان کې واچولو او هغه دروغ چې کوم په دنیا کې دوی جوړول هغه د دوی نه رک شو نو فرمایي ولقد جئناهم او بشک مونږ لګل دي دوی ته بکتاب یو کتاب فصلناه چې مونږ په تفصیل سره بیان کړی دی دا على علم فعلم سرا هدن هدایت ورحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون دا اغد پارا چې ایمان وروړي هل ينظرون دوی انتظار نکوي الا تاویلا مگر د دې د انجام یوم یاتی تاویله پکم ورځ چې برخکار شي تاویل ددو یقول الذين نوبا خلق نسوه چا چې هر کړو دا من قبل د دین وړاندې قد جاءت بشکر غلو رسول ربنا پیغمبران زمون دربو بالحق پرشتیا سرا فهل لنا پسایشت د موږ د پارا من شفاعه سوک سفارشی فیشفعوا لنا چې سفارش وکړي زمونږه او نرد یا موږ واپس ولګي فنعمل چې مونږ عمل وکړو غیر الذي خلاف د هغنا كنا نعمل چې مونږ کولا قد خسروا بشک نقصان ورکړو دوی
انفسهم مخبل ځانونو ته وضل عنهم او رکشل د دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دوی به دروغ تړل ولقد جئناهم بشک موږ لګل دي دوی ته بکتاب یو داسې کتاب قرآن مجید فرقان حمید فصلناه چې موږ په تفسیر سره بیان کړی دا على علم فعلم سره هدن هدایت دی رحمتن ورحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون او خلق د پرچ ایمان لري قرآن کریم هر یو مسله او هر یو حکم د دنیا او د آخرت تفصیل سره چې هغه بیان کړی دی چې کله یو مسلمان او دغه یو ذی شعور انسان د الله دا کتاب مخې د کیری او د تعصب عینک اخو کې د تعصب چشمی وباسي د اخلاص په نظر باندې د کتاب ته وګوري نو الله تبارک وتعالى د دنیا او د آخرت هغه ټول تفصيلات په دې کتاب کې خپل رحمت او هدایت د هر څه په دې کې جمع کړی دی نو دا خلق چې کوم منکرین دي کتاب به هل ينظرون الا تاویلا دوی انتظار نه کوي مگر د دې انجام دوی ته په دنیا کې چې هر څونه تفصیل سره الله تبارک وتعالى بیان کړی دی په غیبان یقین نه کوي یوم یاتی تاویله پکم ورځ چې باخکار شي تاویل د انجام د دې کتاب یعنی د قیامت ورځ دوی ویني یقول الذين وبا خلق نسوه من قبل چاچی هر کړو دا من قبل د دین وړاندې قد جاء رسول ربنا بالحق په دغه ورځ باندې با قیامت پر هر څه چې په خپل سترګو باندې وګوري نو په دې وخت کې بدوي وي چې قد جاء رسول ربنا بالحق یقینا راغلي موږ ته رسولان په حق باندې خوس دا تصدیق فائدہ نور کوي دوی ته چې په کوم وخت د تصدیق ضرورت او په کوم وخت د ایمان وروړلو ضرورت او په کوم وخت د پیغمبرانو په احکام باندې د ضرورت او په هغه وخت دوی هغه نه منلو نو چې کله دوی وګوري د حشر په میدان کې وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا متقیان خلق د ډلې ډلې د جماعت په صورت کې جنت طرف روان شي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا جهنميانو ډله جهنم طرف روان شي او بر وګوري چې جنت کې جنتیانو ته قسم قسم نعمتنا هغه استعمالي هغه خوري سکي لګیاله او متکئین علی الارائک یو بل ته مخامخ په تختونو باندې ناست وي لړې وهلې وي او چې کم سیز خواهش د دې پزړه کې پیدا شي لا په جب باندې دغه اظهار نه وکړي چې الله تبارک وتعالى د دې هغه خواهش پوره کړي هغه نعمتونه ورته حاصل شي او بل طرف ته وګوري چې جهنميان په اور کې خټکیږي او ویني زوی د جهنميانو هغه د خوراک او د اسکاک په تو ورته ملاويږي نو دا هر څه په خپل سترګو باندې وګوري نو دی وخت باندې وي چې فعل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ادا سوکشته چې زموږ سفارش دی وګوري چې یو طرف ته کم خلق چې ایمان سره دنیا نه تلی مؤمنان وي هغه د یو بل شفاعت کوي د یو بل سفارش وکړي او د یو بل په سفارش باندې با دوی جنت ته داخليږي نیکان خلق صلحاء اتقیا ازکیا پاکان خلق چې کوم په دنیا کې یو بل سره تعلق هغه لګیاوي د دې امت انبیای کرام او دغه صحابه کرام د دې امت شهدا او صلحاء حفاظ قراء علما عام نیکان مسلمانان لګیاوي د خپل هغه یارانو دوستانو چې کوم باندې دا غوی د ګناهونو په وجه باندې جهنم واجب شي وي دا غوی سفارش وکړي دا غوی شفاعت وکړي یو دوست د بل دوست سفارش وکړي چې کم نیک وي وګوري چې زما یو دوست دی زما دیوال دی زما مرګره دی د دنیا او دی جهنم طرف ته روان دی د الله جل شانه په حضور کې بعد هغه سفارش وکړي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الله تبارک وتعالى فرمای په دې ورځ باندې دوستان با د یو بل دشمنان وي الا المتقین سوا د پرهیزګارانو نه د پرهیزګارانو دوستانه به الته ختميږي دی وجنه حدیث پاک کې راځي چې المرء مع من احب هر کس په ورځ د قیامت به هغه چا سره دغه حشر کیږي چې چا سره دغه محبت وي
نو چې کله د یو انسان پزړه کې د نیکانو د تقوادارو خلکو د پرهیزګارانو خلکو مینا محبت د پزړه کې وي نو د خپل ایمان خوشاله شي او چې کله د یو انسان د یو مسلمان باطینی کیفیت دا جوړ شي د شیطانی وسوسو د وجنه او د دې زمانه دجالی فتنو د وجنه او دغه سي مختلفو سازشونو د وجنه زړه کې د نیکانو د تقوادارو د پرهیزګارانو د دیندارو خلکو نفرت هغه د زړه د غینه ډک وي بیا په خپل ایمان یریدل پکار دي ځکه چې کوم متقیان او پرهیزګاران خلک وي دی په ورځ د قیامت به یو بل شفاعت کوي دی یو بل سفارش به کوي زما په زړه کې کچری د الله نیکانو خلکو مقربین خلکو د الله جل شانه نزدیک خلکو مینا او محبت زما په زړه کې وي نو دا زما د نجات لپاره کافی دی ذکر د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې المرء علی دین خلیله هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي کچره زما دوستانه د الله د محبوب خلکو سره وي صلحو سره وي نیکانو خلکو سره وي متقیانو پرهیزګارانو خلکو سره وي نو ما ته خوشاله دل پکار دی او کچره فساق او فجار او د الله دشمنان او د الله نافرمان خلک ما باندې خلګي او زما تعلق دا غوي سره وي نو په خپل ایمان باندې یریدل پکار وي نو دی په دې وخت کې دا وی چې فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا لګیا وي د محشر په میدان کې حفاظ قراء علما انبیاء صلحاء تخلق سفارشونه کوي شفاعت بکې جنت ته بازان سره روان کی نو دی به وی چې فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا موږ د پاره څوک سفارشي وي نشته فنعمل او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل یا موږ د پاره دنیا ته د واپس لو سه موقع وي که سفارشي نشته دی شفاعت کول ولا سوق نشته سفارش کول ولا سوق نشته نو داسې موقع ملو نشي چې واپس موږ دنیا ته لاړ شو نو د الله تبارک وتعالى په حضور کې به عرض کوي چې فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون موږ یو ځل واپس دنیا ته ولګا هر څه موږ لیدو هر څه موږ ته په خپل سترګو باندې واپس یو مهلت راکړي چې واپس دنیا ته لاړ شو او نیک اعمال سره واپس راشو نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې قد خسروا انفسهم دی په خپل ځانونو په خپل نقصان کې اچولې وضل عنهم ما كانوا يفترون کم افتراء او دروغ چې دوی په دنیا کې تړل هغه د دوی نه رک شو او د دوی په کار راغلی صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا